जी मरगरो सलामुना एहतरामात और नेकी हिले स वीडियोस मा په اردو کې هغه زما هغه ویورز لپاره کوم چې اردو سپیک کی هغه اردو وای په اردو باندې پیږي دا مونږ د کوهستان علاقه دا کوس کبر دې زه تر غلی دلته یو بر کبر دی دا ډیر زیات هایټ باندې دی که دا کیمرا دغه سایډ خول شي نو دغه وریځي دي دغه ګوره دغه وریځي دي مونږ تقریبا 4.5-5000 فوټ بلندۍ باندې راغلی دا ډیره ښایسته علاقه ده دلته هغه بیکګراوند باندې زما سکول ښکاري دغه سکول دی دغه کې به مونږ خپل دغه کوو اکټیویټي کوو زمونږ تیټر دی د ایجوکیشن او د هیلث حوالې سره دغه دی نو دغه اکټیویټیز به مونږ دغلته کوو ډیره ښایسته علاقه ده خو پسپانده په دې ده ظاهره ده چې دې علاقې ته راغلي نو غواړو چې لکه د کیمرې د شیشې نه چې څه ښېګړه رسي هغه مونږ ورسوو د خلکو ته چونکې مسلمانان دي زمونږ وروڼه دي په مونږ باندې حق دی زمونږ وروڼه خویندې دلته کیوي نو د دې دا روډ ډېر عجیبه شان دی ډېر زیات ریسکي روډ دی یقین وکړئ چې لکه مونږ خو ویګو کې راغو او ظاهره 4x4 دی خو بیا هم د دې روډ کې ډېر هرډلز داسې دي چې لکه ډېر ځایونو کې داسې دي چې لکه هغه بالکل دی په خپله که کاڼي ماڼي ورته ایښي هغه ده خو دغه روډ ډېر زیات دغه دی نو دې طرف ته که زما د یوټیوب پاڼه باندې داسې څوک ملګري زما وي چې هغه دې طرف ته رجحان کولی شي د اعلی چارواکو نو ډېره مننه به چې دې سره مونږ مرسته وکړو جی ملګرو دا مونږ راورسېدو ګورنمنټ پرایمري سکول کوچ ګبر جیجان دلته راورسېدو دلته به یو تیټر ډرامه کوو د ماشومانو د صحت باره کې د هغوی د تعلیم باره کې او یقینا چې ما چې څنګه مخکې تاسو ته ووایي چې دلته خلک اوسي د ژوند هغه وختونه ساعتونه تېروي خو اعلی چارواکو له دغې باندې کار کول پکار دی د دې دا روډ ډېر زیات پسپانده دی ډېر زیات خراب دی او یقینا چې دلته ماشومان دي زموږ بچي دي زموږ وروڼه دي خویندې دي هغوی دلته ژوند کوي او د ژوند ضروریات خو وي هغه دی لاندې نه راخېجوي دلته ډېر په ګرانه باندې نو دغه خبره به یو ریکویسټ به یو درخواست به دوباره هم دا بیا وکړم چې لکه د اعلی چارواکو په دې طرف ته پام شي نو دوی دپاره سهولتونه ډېر کم دي دې ځایونو کې ځکه یو خو د روډ ډېره زیاته غټه ایشو ده د لار لاندې نه سامان راخېجول اشیای خورنې چې څه ته وایي د خوراک سټاک سامان راخېجول اوړه سبزي وغیره هغه هم ډېره زیاته ګرانې نو څومره چې دوی ته سهولیات ورکولی شي نو کم وي په دې طرف ته لږ نظر پکار دی ډېره مننه جی ملګرو راورسېدو دغه سکول ته دننه راغلو سټرکچر یې خو ډېر مزېدار داسې دی چې ډېر زیات هایټ باندې دی که لاندې موږ وګورو زموږ اسدعلي شاه صاحب زموږ ډایرکټر صاحب افطار صاحب لاندې ولاړ دی او دا د دوی ګریټنس دی چې لکه دی بینرز وغیره هم په خپله لګوي یو ټیم ورک دی مونږ ټول لکه داسې راته نه محسوس کېږي حالانکې دا زموږ افسران دي ډایرکټر صاحب دی زموږ اسدعلي شاه صاحب زموږ د دې کوارډینیټر هم دی او یو ښه پوسټ باندې هم دی د اس آر اس پي خو بیا هم تاسو ګورئ دغه اکټیویټیز د ماشومانو دغه اکټیویټیز وګورئ لکه دې کې د بلونز وغیره دا سټیج تیارېږي دې دپاره او موږ دلته دا سټریټ تیټر دی موږ دغه اویرنس لپاره دغه سټریټ تیټر کوو که دغه علاقه موږ وښایو یقینا چې دغه طرف ته تاسو ګورئ کورونه دي مزېدار ځایونو کې خو لکه چتونه د لرګو دي دغه نه دي ځکه چې مټیریل دلته رسول ډېره زیاته ګرانه خبره ده او دغه چې کوم دی ساخت چې کوم دی نو دا هم لکه میډل سکول دی که نه میډل سکول دی او دا د جیجال ډسټرکټ کې د دې لوی کوهستان دی او کوز کبر دی کوز کبر جیجال او لویر کوهستان دی ډسټرکټ کې نو دا ډېر زبردست ځای هم دی خو دغه خبره ورسره دې سره تړلې ده چې لکه د دې ماشومانو ته د دې ځای خلکو ته لکه سهولیات کم دي ډېر زیات هغسې سهولتونه نشته دلته چې لکه کم پکاري عام علاقو کې کم پکاري د هغې غټه وجه چې کومه ده د هغې غټه وجه د دې ځای سړک دی دې ځای ته رسد د دې ځای ته راتلل ډېر زیات ګران دي یقینا چې موږ خو یو ځل بیا منندوی یو د
SRSP والا او د زموږ د ډایرکټر ګران افطار حسین صاحب دا هغه ډېر زیات منندوی یو چې لکه هغوی مونږ ته ګاډي داسې پرووایډ کړي دي ډېر زبردست ګاډي دي ویګو نه مونږ خو هغې کې راغلو خو چې دلته مو دا خلک وکړه د دې خلکو دا دغه مو وکړه تاسو ګورئ دلته سکولونه دوه درې ځای کې بس لکه دغه دي نو هغه ډېر نږدې نږدې دغلته ګوره بل سکول دی د ماشومانو هغلته بل سکول دی دا یو ځای دي یو ځای دي نو د ایجوکیشن هغه ریشو کمه خو ده خو شروع شوې ده زموږ ملګري لاندې ولاړ دي دغه په انتظار باندې موږ هم کوشش کوو چې تاسو سره دغه ساعتونه شریک کړو خو دې علاقې سیل ما تاسو باندې کولو یو غټه خبره بله دا ده چې موږ په لاره باندې راتلو نو کومایټ چې کوم کاڼي دي کوم قیمتي کاڼي دي نو هغه دې غرونو نه راوځي هغې کې دننه غارونه جوړ دي او خلک هغې کې کار کوي مختلف مزدوران دي مختلف قسمه او دا کاڼي ډېر زیات قیمتي دي لکه دا سریه کې استعمالیږي د جهاز چې کوم دغه دي میټیریل دي زیات تر هغې کې استعمالیږي د دې ځای د خلکو دغه وینا ده نو دغه حال احوالو چې ما تاسو سره شریک هیله لرم چې دغه ټور به ستاسو خوښ شوي وي ډېر مزېدار ځای دی کوز ګبر دا دی جیجال لویر کوهستان ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ او کوشش کوم چې دغه ډرامې یو کلیپ نیم تاسو سره شریک کړم ډېره مننه جی مرګرو سراج اکبر لالا را سره ولاړ دی او د دې ځای یو ډېر خوږ او دروند مشر شیر محمد لالا را سره هم ولاړ دی د هغه نه تپوسونه کوو لالا لکه دلته خو ډېر زیات مشکلات دي دغه د را رسولو که نه د میټیریل لاندې نه د را رسولو سود سودا د را رسولو دا سړک ډېر زیات وران دی نو تاسو څنګه دغه کوئ مونږ چې کوم دی دا اوس دا روډ وتل دی که نه جی دې روډ کې چې کوم دی دا کار چې کوم دی مونږ کوو مونږ پخپله کوو او دې کې داسې ځایونه جوړ دي تاسو پخپله دا وټې چې ارغړي که نه هغه وټې مونږ پخپله جوړو ښه پخپله چې کوم د کور نه یو کس به جمع شي دا به مونږ وټې به جوړو دا کډي چې پکې چې وشي دا کډي مونږ پخپله ډکوو اوس دا کار وکړو زموږ چې څه وس کېږي مونږ هغه وس بلکل تاسو ډېر تکړه خلک یې یقینا چې د ستاینې وړ هم وي ښه چې باران وشي دلته بارانونه شي نو دا دې سره خو دا رجیږي که نه لاندې ځي که نه ځي که نه هغه به خراب شو بیا پخپله چې کورونه به جمع شي او ټول یو کس دو کس کور کې چې کوم دی څومره چې نارینه دي هغه به جمع شي او لاړ شي به چې کوم دی حشر به لاړ شي او کار سراج لالا ودرېده بله خبره دا ده دلته داسې وي چې لکه څوک بیمار شي خاص کر زموږ دغه میندې خویندې دغه چې بیمارانې شي نو د دې دپاره څه مخکې موږ په ډنګۍ وړل مخکې اوس دا روډ وتل دی که نه اوس پکې کلي کې یا دو ګاډي یا داسې ګاډي به وي هغه ګاډي کې به وړو نه د چې کوم جو په ډنګۍ کټ باندې به تړي که نه او کورونو نه به جمع شي او دې ځای نه به وړل ښه په کورونو نه کټ کې به واچول او کورونو نه به جمع شي او دې ځای نه به بازار ته به وړل دا خو ډېره ګرانه ده تاسو به په دې غرونو داسې روان وئ او بله خبره ده لکه هغوی ته خو به تکلیف هم زیات ځکه چې مریض دلته داسې دغه اسپتال تنظیم نشته اسپتال دلته نشته کته د بازار کې د اسپتال دی او نور خو ډېر لاندې دی بازار بس بازار کې دی نور نشته اسپتالونو کته دی ته دغه نه راوختې که نه والله چې جیجال بازار خو ډېر زیات ښکته دی لالاوي 10,000 فوټ بلندۍ کې اوس چې کوم دی 9,000 فوټ بلندۍ کې زموږ مخکې دا لارو دا داسې لار تلل موږ ته بازار دی دا روډونه کوم ځای کو دا اوس وتل په لارونو کې ده خرونو باندې ښه دا راته وایي د اوبو څنګه دغه دی اوبو دوبیر نه زموږ واټر سپلای راغلی دی دا زیات صاحب ډور دوبیر بره غره نه د زیات صاحب دور کې هغه منظور شو بیا چې کوم دی د اوبو وروسته راغلی دی هغه اوبو چې کوم دی مات چې موږ پخپله به ټیکو موږ ماشین اخیستی دی کیمیټۍ دی دلته به کینو کور نه به پیسې جمع کوو اوس نفرې په حساب زما 10 نفرې دی 10 روپۍ دی نفرې پسې شي او به شو ښه لکه د ضیا دور کې دغه شوی نو پکار ده چې هغه تاسو ته سرکاري راغلی وي بندي شوي دي اوس بندي شوي نه دي راځي اوس راځي هغه مخکې ورځ هغه سیلاب خو پیپ وړو ښه سیلاب پیپ بیا چې کوم د فنډ حکومت ورکړي هغه پیپ دې لګول
ټیکدار لګول دي او نور دا مات شو څه شو موږ به په خپلو کې ګټې که دغه ملګرو که دغه پیپونه د دې د وینا مقصد دا ده شیر محمد لالا چې دغه پیپونه که مات شو دغه شو د هغې مینټیننس په دی په خپله کوي هغه بیا دی داسې کار وکړي چې په هر کور باندې نفر تقسیم کړي نفر السلام علیکم څنګه چل دی خیر دی السلام علیکم هغه په دې نفر تقسیم کړي چې لکه یو کور کې 10 کسان دي نو د نفر په سر 10 روپۍ دي نو هغه به 100 روپۍ ورکوي چې یو کور کې 6 کسان دي نو هغه 70 روپۍ ورکوي دوی بیا داسې را جمع کړي نو هغه کمیټې له به ورکړي ښه دې کې اوس غټه خبره دا ده چې لکه دا خو هم دیاړیمار خلک دي مزدورکار خلک دي د ورځې چې مزدوري وکړي لکه باد باران هم دی کې راځي په هغې کې چوټي هم راځي دوی به دغه پیسې د کمې نه راوړي زما خواست هغه اعلی چارواکو ته دی چې لکه چونکې دا زموږ مشران دي دا سپین ږیري دي لکه دا اوس ما دې هلته په کار ولیدو خیر محمد لالا دې هلته ما په کار ولیدو ما وی چې یاره دې کار کوي دې مزدوري نشي کولی د ده د مزدورۍ وخت نه دی د ده د آرام وخت دی د ده د عباداتو وخت دی دی به مسجد کې ناست دي دغه به کوي دی به نوسان وسو ته خیال کوي پاملرنه به کوي خو بیا هم لکه په دې وخت کې د ده مجبوري دا ده چې دی که مزدوري ونه کړي نو دی به خوري څه نو حکومت ته زما دغه خواست دی چې لکه که زما د شیشې په ترو د عابد مالیار په ترو لالا که څنګه دغه خبره زما اوري نو لکه دې کې چې څومره لکه دی دا کارونه وخول فرض کا پایپس دي یا دا خو د دوی حق دی دا سړک پخول چې د مشرانو له دې دغه وتړي هلکان دې لګي هغوی د خپله مزدوري بالکل دا سراج لالا دا سجیشن بالکل په سر سترګو چې لکه د دې ځای کوم لکه دغه دي که نه اعلی چارواکي دي د حکومت چې کوم اوټونو پسې راځي بیا اوټونو کې مونږ د دوی ډېر زیات نږدې شو اوس یې لري یو نو چې راځي نو چې داسې مشرانو نه یو خاص قسم وظیفه وتړي او هغه وظیفه دا مشران لي دی د مشقت نه دي دې وخت کې دې وخت کې د مشقت نه دي نو او بله خبره دا ده چې لکه دغه د پایپونو مینټیننس دا خوراک څښاک دا خو د دوی حق دی لکه دا دوی له ورکول پکار دي دا خو د دوی حق دی نو لکه حکومت ته دغې طرف ته سوچ پکار دی بل په دې روډ باندې پاملرنه پکار ده څنګه چې دوی وي چې مخکې به مونږ په دغه باندې په کټ باندې یو مریض دغه کو هغه به بیا مونږ زلمي رایوځی شو لاندې بتلو او هغه به لاندې بازار ته وړو دلته د صحت سهولتونه بالکل نشته دلته هسپتال نشته دلته میټرنټي هوم نشته زموږ خویندې میاندې ډېر زیات تکلیف کې وخت تېروي مونږ چې په سر باندې درد شي نو مونږ څومره چغې وو څومره دغه کوو ګوره دې کې ډېرې بخښنې سره دې کې د بال بچ کیس راځي څومره ګرانه مرحله ده زموږ ډېرې میاندې خویندې چې هغه د اسپتال رسېدو نه مخکې وفات شي د هغې وجه صرف دا وه چې دلته لیډي هیلث ورکر پکار دی دلته دغه انتظام نشته نو دغه ټول انتظامات پکار دي دلته زه مشکور یم د اس آر اس پي والو د خپل مرګري زموږ ډایرکټر افطار حسین صاحب د هغه د ارګنایزیشن هیلپ چې مونږ دلته راورسېدو مونږ د دوی د ستونزې وکتې د دوی چې کوم طریقه باندې ژوند تېروي څنګه ژوند تېروي دغه ستونزې مونږ وکتې نو مونږ انډیکیټ کولی شو باقي مونږ هم لکه دا یو چې درخواست کولی شو د دې د خپل یوټیوب په شیشه باندې د دې اظهار کولی شو خدای ته پاملرنه پکار ده نو یو ځل بیا ډیره مننه د زموږ د ډایرکټر صاحب افطار حسین صاحب د اس آر اس پي والا او د اسد شاجي صاحب د دې ټول ټیم ډیره زیاته مننه چې موږ دې علاقې ته راوستو او دا یو پسمانده علاقه ده څنګه چې شیر محمد لالا ووي دوی په خپل فنډونه راغونډوي د خپلې لارې جوړوي باد باران زول سیلې کې د خپل پایپونه چې لکه د اوبو دغه شي دا خو بنیادي ضرورت سهولتونه دې طرف ته پام پکار دی خوشحاله آباد اوسئ انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به ځل بیا دا ستاسو خدمت کې حاضرېږم خو ملګرو یو خبره مې واورئ دا پاڼې د یوټیوب پاڼه کوي دا شیشه دا هسې مه استعمالوئ دا چې د چا په کار راشي مونږ او تاسو چې د چا په کار راشو نو زما په خیال ژوند همدغه دی غم درد همدغه دی دا بچي زمونږ بچي دي دا زمونږ مشران دي د دې میاندې خویندې زمونږ میاندې خویندې دي نو او دا د پاکستان اوسېدونکي دي مسلمانان دي کلمه وایي د دوی په مونږ باندې هر قسمه حق دی او دا حق هم دی چې د دوی د اواز مونږ اوچت کړو دغه مننه خوشحاله اوسئ